شجرتين ذواتي كل خمس وأصل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى وفي ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار يستأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجدين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم من هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم من أجر إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق ويبدئ الباطل وما يعيد وإن ظلمت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت بما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا في الأفوة وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل يقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. सूरत सबा मक्की सूरत नुज़ूल के अदफान जोस्तम 58 पस सूरह लुक़मान नाज़िल शुवे दे और तरतीब द सूरतों के सलोर देरशम दे पस सूरतुल अहज़ाब ना रबत और ताल्लुक दी सूरत
مخی صورت سرا پگنو وجوه باندی دے یو دا چه قرآن کریم دا فهم پہ اعتبار باندی سلوری سیو اولا حصہ دا فاتحین در سورة الانعام پوریوا دیمہ حصہ دا انعامنا تر کہف پوری او دیمہ حصہ دا سورہ کہفنا تر سورہ سبا اولا حصہ کے مقصدی مضمون ذکر کو خالق لکل شیء هو اللہ دیمہ کے مربی لکل شیء هو اللہ او دیمہ کے مبارک فی کل شیء هو اللہ چرکل خالق اللہ دے مربی اللہ دے برکت اچھون کے اللہ دے نو دی صورت کے دو مسئلے ذکر کئی دی حصہ کے دو مسئلے ذکر کئی او دا حصہ سورہ سبان شروع کئی تر آخرہ پورے پدے کے دو مسئلے ذکر کئی یو اثبات د قیامت چې قیامت بخامخا راځي او دویم مسئله نفع د شفاعت قهریه چې په زور باندې د الله نه خلاصولو والا هیڅوک نشته چې هر کله خالق الله دی مربی الله دی برکت چونکې الله دی نو قیامت برازی او اللہ بعد دے تپوس گئی چتا خالق سوک من لیو مربی دے سوک من لیو او مبارک دے سوک من لیو او سوکم خلاصول والا نشتا بغیر دا اللہ نا سورہ سبا ربط دو سورہ احزاب سرا پگن وجوه دے یو دا چمک کی صورت کی رد شرک شا او دریو مثالون سرا وضاحت شا ندی صورت کی ہوئی الحمدللہ اشارہ دیتا رد شرک ہو کے وضاحت سرا ہو کے ندخلائے حمد و ثناء آیا تعلوی کاروں کو شاء اللہ درنا قبول کی یا مخی صورت کے تپوس شو دو نبی علیہ السلام نے مبارد قیامت کی نبی علیہ السلام طرف نشو اوی مات دا قیامت پت نشتا ندی صورت کی دی اصل مقصد ذکر گئی چھ دا قیامت بارا کی تپوس انکار دا قیامت نو شدید قیامت نے انکار کئی وقال الذین کفروا کافران داوئی چھ قیامت نمانو حل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مذقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید نمخی صورت کے تپوس دا قیامت کو ندی صورت کے انکار دی دا قیامت نا دا تپوس ازگا کو چدائی قیامت نمانی یا مخی صورت کی عاجزی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہ انسان دے و عاجز دے عالم الغیب نہ دے ندی صورت کی عاجزی دا نور مخلوقات ذکر کئی چاہ نور مخلوق عاجز دے و محتاج دے اللہ تا کاغا انبیاء دی کاغا جنات دی کاغا عباد صالحین دی او کاغا بادشاہان دی طول عاجز دی او محتاج دی اللہ تا یا مخی صورت کے آداب دا نبی ذکر کرل ندی صورت کے آداب دا اللہ ذکر کئی چیزا اللہ سرابل سوک شرک ویسادار مگر دوا دائے وربسی راڑو چه ادب دا نبی کے او باغ باندے عاشق او داغ سرمینہ کے
نو ادب دا اللہ و مکانو دا اللہ سر برزوک شریک وی صدارو نگرده حسنه چه دا اللہ سر برزوک شریک وی صدارو برده امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دے پا تفصیلی واقعی دا سلیمان علیہ السلام باندے دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا غبن باندے دا مملکت سبا دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا حالت دا سبا والاو چا دیر اسود حالو او دیر آباد ملکو او پائی کی حص کامینو سورت دو حصے دے اولا حصہ کی سورت دو حصے دے اولا حصہ کی دا سورت لس آیاتون دی اولا حصہ دا سورت اگر لس آیاتون دی او پدی کی مقاصد اربعہ او زجر و تخویف بیا دویم حصہ دی او لسم آیاتنا او پدی کی عجز دا مصطفینو دا چونشوی مخلوقات چه انبیاء عجز ملائک عجز جنات عجز طول عاجز دی اللہ تا محتاج دی اللہ تا اور بادشاہان عاجز سورت دو حصے دے اولا حصہ کے لس آیاتنا اور بدی کے مقاصد اربعہ علیہ اور زجر و تخویف اور دویم حصہ دے وہ لسم آیاتنا پائے کہ عجز چنشوی مخلوقات دا دو سورتنا مصدر کئی پا الحمدللہ نور حصے چے بے شروع کو لے نو اول کے بے الحمدللہ ہوئے لکہ سورہ فاتحہ کے الحمدللہ سورہ انعام کے اول کے الحمدللہ سورہ کاف کے اول کے الحمدللہ اور دے حصہ کے پا دو سورتوں کے اول کے الحمدللہ ہوئی سورہ سباؤں شروع کئی پا الحمدللہ اور سورہ فاترم شروع کئی پا الحمدللہ ذکر دی حصہ کے دو مسئلی دی یو اثبات دا قیامت اور دویم نفع شفیع قاری چپا زور دا اللہ نا خلاصول والا نشتا اللہ خلاصول والا دے اور پر زور دا اللہ نا حصوک خلاصول والا نشتے سورت کے رد شبہ دا مشرکینو کئی دو اشتم آیات کے چدائیوئی منگی را مدد کو زکاة دے نیکانو بندگانو سوال اللہ کا تنگر دائی نو اللہ دا آگے رد کئی بلوجوہ الاربعہ پسلور وجو باندے اوغا چی کل اخپل زال راشو نو بیا بے تفصیل کرو نفع شفاعت قہریہ کئی شفاعت دو قسم دے یو شفاعت اذنی اور دویم شفاعت قہری شفاعت اذنی آغا شفاعت چی اللہ اجازتو کی داغی شرطو ندی یو دا چی شفاعت بکی گی دا قیامت نباد دویم دا چی اول شفاعت بکی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریم دا چی شفیع پا توحید باندی تلی نوالا بشفاعت کولی شی او سلورم دا چی مشفوم با توحید باندی تلی نوالا بولا شفاعت کولی شی مشرک لا شفاعت نشی کولی دا سلور شرطون دی اغی توی شفاعت اذنی اول شفاعت بکی دا قیامت نا بعد نو دنیا کے لا اللہ اجازت نے کڑے اتوائے بابا لراغلے ما ادے اللہ بخلے دے ادے زمان پارا شفاعت کئی
دویم دا چې اول شفاعت بکئی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کے راضی حضرت وی انا اول من یشفع، زاولم دا وچان چغی با شفاعت کئی. نلا نبی علیہ السلام شفاعت نکڑے تو آئے مالا کئی. درم دا چې شفیع په توحید باندې تلی او سلورم چې مشفوع په توحید تلی چاله چې شفاعت کئی. نو لا قیامت نه راغله پته نه لګیدلې او فیصله نه ده شوی او تو دې مال شفارس کوي الا من بعد ان یاذن الله لمن یشاء ويرضى. دین دې شفاعت قهری پر زور باندې د الله نه خلاصول. نو نفذ شفاعت قهریه قرآن کریم کی 25 ضائع کئی، 25 ضائع نفذ شفاعت قاریہ چھ پا زور دا اللہ نسوک خلاصول والا نشتا. دا 25 ضائع سمت الدرار کے حضرت شیخ القرآن ذکر کری دی. سورہ بقرہ آیت نمبر 48 اتسالویختم کے او آیت نمبر 123 او آیت نمبر 254. سورہ انعام کی آیت نمبر 151، سورہ انعام کی آیت نمبر 51 یو 50. پینزم زائے سورہ انعام کی آیت نمبر 70. شپاگم سورہ مریم کے آیت نمبر 87 واتیا. وم زائے سورہ انبیاء آیت نمبر 28 او اتم سورہ شعراء آیت نمبر 100. سورہ روم آیت نمبر 13. لسم الف لام السجدہ آیت نمبر 4. یولسم سورہ فاتر آیت نمبر 40. دولسم یاسین آیت نمبر 23. بیارلسم زمر آیت نمبر 44. سوارلسم مومن آیت نمبر 18 او آیت نمبر 73. پینلسم آیت سورہ شورا آیت نمبر 9 او 10. شپارسم سورہ زخرف آیت نمبر 86. واللسم سورہ دخان آیت نمبر 41. اتلسم سورہ نجم آیت نمبر 26. نلسم سورہ ملک آیت نمبر 19 اور 21. شرم سورہ حاقہ آیت نمبر 35. یوشتم سورہ انفطار آیت نمبر 19. دوشتم سورہ آراف آیت نمبر 53. دروشتم سورہ یونس آیت نمبر 18. سلیشتم توہا آیت نمبر 109. اور پینزوشتم سورہ سبا آیت نمبر 23. او گلادیو یو سورت دو آیات جدائی صاحبے نبیات زیاد راضی. قرآن کریم کے نفذ شفاعت قہریہ گنو زائنو کی کئی چپا زور دا اللہ نخلاصولو والا نشتے چتوائی ما دا بابا لمنی ولی دا بابا و مخلاصیو. اول کے الحمدللہ ذکر کئی او مقاصد اربعہ
اثبات توحید کئی اول الحمدللہ دا اللہ مناسب صفتون دی اللہ لا آغا ذات لا چغلر اختیار دے دا چه بردی واچخ کتا او دے اللہ لرا استعین را دنیا و آخرت کی فی الاخرہ یو ذکر کی بل پہ قیاس کی وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ او دا اللہ دے حکمت والا و خبردار یعلم ما یلج فی الارض اس عالم بکل شین هو اللہ خالق لکل شین هو اللہ مخی نو اس عالم بکل شین هو اللہ پارس پو اللہ دے یعلم ما یلج فی الارض پو دے اللہ پاگا باندی چی ننو دی پزمکا کیوا باندی چی اوزی دی ازمکینا وما ینزلو من السمائی او پاگا باندی چی را کزی گی دی برانا او پاگا باندی چی خیجی برا او دا اللہ دے میرا بانی کون کے او بخون کے اس بات دا قیامت کئی وقال الذين كفروا وَيَا کسان چی کفر کردے را بنشی منگا تا قیامت وَاَ بیشک آرا بشی قیامت وَرَبِّي زماد پرب باندے قسمی لَتَعْتِيَنَّكُمْ خامارا بشی تاستا قیامت عالم الغیب دا صفت دا ربی نمانا دا وربی عالم الغیب قسم دی پرب زما باندے آغرب چاپو دے پغیب باندے نا پٹیگی دنا پانداز دزرائی باندے نا براون خطا نا وڑو کے دینا لوئی مگر پہلم دا اللہ کی دخکارا کتاب مبین علم دا اللہ لیجی الذین آمنوا اس حکمت دا اتیان القیامت چه قیامت ہولے اللہ راولی دکا انصاف دادے چه سوک مزدوریو کی اغلا مزدوری ورکولی او سوک ظلمو کی نو اغلا سزا ورکولی لیجزی الذین آمنوا وعملوا صالحات دیل پارا چه بدلور کیا کسان اللہ چی من راوڑ دے عمل کڑے نیک دا کسان چی دی لرا بخنا و رزقی ذات مند زجر منکرین قیامت تا او کسان چی کوشش کئی زمگایتنو کے دا کمزوری کولو دا کسان چی دی لدی عذاب من رجن علیم دا عذابنو دردناکونا ویرا الذین اوتوا العلم اس ترغیب الالقرآن عقیدہ ساتی آغا کسان چورکے شوئے ورطا پوا دا آغا شرا لیکن شوئے تحتا طرف درفستانا آغا پویا خلق دا قرآن بارا کی ساکی دا ساتی هو الحقا چدا دا رشتیا ویادی الى صراط العزیز الحمید او لار سمئی پہ طرف لار غالب استعالی شوی ذات وقال الذين كفروا اس بیا زجر ورکی منکرین دا رسالت او دا قیامت لا وَاِيَا کسان چی کفر کردے آیا و خومنگا تاستا یو سڑے چی خبری تاسو لرا اذا مزکتم کل ممزقین کلا چی ذرا ذرا کرشوئی تاسو پورا ذرا ذرا کی دو نو تاسو بھئی پہ پیدایش نوی کی افتران اللہ کذبا جوڑ کدے پد اللہ باندے دروغ یا پد لیوان توبہ بلکہ آگا کسان چڑھئی نمانی قیامت پازاب کے وہ گمراہ لرک بید حقنا اس تخفیفی دنیاوی افلم یرو اللہ ما بین دیما دین گوریا وسطا چمخی دین دی او پاگا باندے چرستو دین دی لکہ مانا من السمائی والارد دا اسمان او دا زمکینا نو اسمان او زمکا خو مخی رستو ندی
او دوی ما بین ایدیم و ما خلفهم دلته ما بین ایدیهم معنا د پاسا خلفهم د لاندې معنا دا آیا دین ګوریا ستا ما بین ایدیهم چې د پاسا دین دی او پاغه باندې چې لاندې دین دی د اسمان او د ځمکې نه ان نشا نصبهم الارض کفوغشی زمنگانو بمانو منگ دی لرا پر زمکا کی یا براو وردو منگا پدوی باندی و ٹوٹا دبارانا یقینا دیگی دلائل دی دپارا دہار یو بندہ راگردی دن کی اللہ تا منیب انابت کون کے محبت کون کے وَلَقَدْ آتِنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا اول باب ختم کر دانہ آیاتنا او دویم باب شروع شو لسم آیاتنا او بدی کی عجز دو شرفائی اربعاو چه انبیاء عجز دی اللہ تا جنات عجز دی اللہ تا ملائک عجز دی اللہ تا بادشاہان عجز دی اللہ تا وَلَقَدْ آتِنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا تاکی سرا ورکڑے منگا داود علیہ السلام تا زمون طرفنا غوراوالے یا جبال اوی بی ماہو ویلی منگا وا غرنو آجزی کوئی دے سرا و تویر منصوب دے دو وجد حملنا پا محل دے منادا او مارغانو آئیتا ہم ویلیو آجزی کوئی وَعَلَنَّا لَوْ الْحَدِيدَ نَرْمَكَڑِ وَمُنگا دل اسپنا او داغی مخی منگ ویلی ہوا چه داود علیہ السلام سوالو کا اللہ ما تسا کسبو خایا نو اللہ والا اس پر نرم اکڑا او اس پر بداغ پلاس کے دا سی والا کموم او اغینا بے کڑائی جوڑو لی وَعَلَنَّا لَوْ الْحَدِيدَ نرم اکڑی وَمُنگا دل اس پنا ویلیو منگا انے مل سابغاتنا مل کود زغرو زغرو تمنگ وائی دا قمیس په شکل به یو شی جوړ کړ د اوسپنې نه د سیخانو به داسې وړې وړې کړای وي هغه به یو بل کې اچولی وي نو هغه به یې واچو نو که توره به له چاره خلاصوله نو په هغه اوسپنو به لګېده نو بدن به یې نه غوڅو انعمل سابغات چې عمل کوه د زغرو وقدر فی السرد اندازه کوه کړو کې وعملو صالحا عمل کوئی نیک اولی کسب ذکر کر نو بیا عمل ذکر کو مطلب دا خپل نیک کسب کوا ځان له رزق حلال ګټا او بیا عمل کو دا نه چې رزق حلال دې سنیه خوري حرام اذان دې زبرګ جوړ کړي دي وعملو صالحا عمل کوئی نیک وعملو صالحا رسو ویلے اولی ان عمل سابقات وقدر فی السرد اول کسب کوا او بیا عمل صالح انی بما تعملون بصیر زبا غباندش کوئی تاسو لیدون کے ما ولی سلیمان الریحا تابع کڑے منگا سلیمان علیہ السلام سرب اللہ رباد سلای داغ تابع وا غدوها شارون چه سحر تل داغی پا مسافت دا میاش تی باندیو چیو میاش با بنده مزل کو دورا مزل با سر دا سحر پاگا 40 قدمائی کی دو ورواوا شارونو بیگا سفر داغ پا اندازی دا میاش تیو و اصلنا لو این القطری او بایو لیوا منگا دلرا چینا دا گوگوڑو ومن الجن من یعملو بین یاده او بازی دا پیریان نا روچائی با کار کو مخامخت دا پا حکم در رب دا بانده اللہ تابع کریو بی اذن ربی اللہ تابع کریو اللہ حکم کریو ومن یذیر منو منصوب چوا کوک شدینا زمان دا حکم نا نو بسکو منگا دا تازاب سوزون کے شغلہ برالا او بسوزیدو یا ملونا لو ما یشانو کار بیکو پارا چه بخو خورد دا مم محاربا
د مورچونا مورچه به جوړولې په یا محارم د محراب نه غځای چې پای کې د عبادت کیږي مراد مساجد ابن قتيبه معنا کوي یا ملونا لو ما شاء من محاربا کار به کو د پارا چې د خو خوال جمعتونو مساجد به په جوړول و تماثیلا او سیندرای تماثیل سیندرای هغه د غیر زیرو شکل چې دریابونه جوړ کی او ونی جوړ کی سیندری وته مونږ وایو وجفان کل جواب او کاسه پشان د حوضونو باندې جواب جمع جابیه دا حوض ته وای وجفان کل جواب او کاسه پشان د حوضونو باندې و خضور راسیات نو کټوي مضبوطی کټوي غټي غټي موته کټو وایو و خضور راسیات نو کټوي مضبوطی اے ملو آل داود شکرا ویلیو منگا کار کوئی داود والو دپار تابدار اید اللہ وقلیل من عبادی الشکور او دیر لگ دی دماد بندگانو تابدار دیر کم دی فلما قضینا علیہ الموتا نکلج فیصلہ اکڑا منگا پا سلیمان علیہ السلام باندے فلما قضینا علیہ الحیاتا حیاتا دیکھا نا خام ہوتا فلما قضینا علیہ الموتا نکلا جفے سلو کڑا منگا پت باندے دا مرگ ما دلو مالا موتی اللہ دابت الارد تاکلو من ساتا نو خبر نگ دی لرا پا مرگ دا سلیمان علیہ السلام علا موتی ہی فمرد سلیمان علیہ السلام اللہ دابت الارض تاکل من ساعتا اللہ پماند لیکن مستثنا منقطعا لیکن دان بی دزمکی چنجی تاکل من ساعتا خورام ساعت دا فلما خران چکل پریورت بدن سلیمان علیہ السلام تبینت الجنو یا لازمی دی یا متعدی دی نو دو معنی دی تبینت الجنو سرگن کا پیریانو خلقتا عملی طور پیریانو دا خیارکڑا اللہ کانو یعلمون الغیب ما لبسو فی العذاب المہین یا معنی دا تبینت الجنہ کارشو پیریان خلقتا دا پیریانو حقیقت معلوم شو اللہ کانو یعلمون الغیبا کدائی پوئی دے پا غیب باندے ما لبسو فی العذاب المہین دائی بدرنگ نو تیرکڑے پا عذاب سپکون کی سلیمان علیہ السلام بیت المقدس جوڑو داود علیہ السلام نا نمگڑے پاتے شوئے سلیمان علیہ السلام جوڑو پیریانی اڑم کڑیو او غی بیت المقدس جوڑو دا انبیاءو نا چه اللہ با روح آغستا دا فرشتہ بے راولے گلا او غی با اول انبیاءو تاوئے چستا ٹیم پورا شوئے دے سلیمان علیہ السلام تے چوئے ناگو ورطوی چه پا ٹھیک دا خدا بیت المقدس با نیمگڑے پاتی شی چه زنیم بیا کو پیریان کار نکی ناغی واتا ہوئے چه شیشوی او بنگلہ جوڑا کا او ہمساونی و او پائی کے وہ درے گا دی ہوئے چه دی اولار دے او منتا گوری دی بدبادر کار کئی سلیمان علیہ السلام دغا سے اکرلو پیریان اڑم دی او کار کئی کلچ بیت المقدس آبادی پورا شوا وینا اڑم دے سلیمان علیہ السلام اگا ہمسا خوری اگا ہمسا خوڑے شوا او سلیمان علیہ السلام بدن اگر پریوتو چه پریوت نو سنے پیریانو تا پتا لگی جو ودا کو فات شوئے ہو
پیریان عالم الغیب ندی وګوره ظاهري کتل او په دې نوم پوه چې دې ژوندی دی او که دې وفات دی پیریان عالم الغیب ندی مطلب دا تبینت الجن الله كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین اخکارک پیریانو خلقو تا عملی طور یا اخکارشو پیریان خلقو تا کدی پوی دے پغیر بباندے نو دی بدرنگ نو تیر کڑے پا عذاب سپکاونگی کیے ذکر داو پا دی باندے پزور کولا وَلَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِ مَآيَاتٌ وګورا داؤد علیہ السلام اللہ تو محتاج سلیمان علیہ السلام اللہ تو محتاج مرگ پر آگے ځان مرگ لرنکڑی شو وګورا پیریان اغی دی عاجز و عالم الغیب ندی اس عاجزی د بادشاہانو وَلَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَاتٌ پتائی سراشتے دا سبا والا دا پارا پزائنو دا غی کی نخا سبا دا پی امن کی او ملکو مملکت سبا تخویفی دنیاوی ورکی وسا پی امن کی او ملکو مملکت سبا دا سبا قوم گن بادشاہان تیر شوی دی الاکلیل کے ابن حاق حمدانی لکلی دا خپل نوم چو نو عبد شمس ہو و سبا دا ملک بادشاہانو تبیوی نو عبد شمس دا دنمو دا پلار نمو یحجب دا نکنمو یعرب او دور نکنمو قحطان سبا عبد شمس دا پلار نمو یحجبو دا نکنمو یعربو او دور نکنمو قحطان قحطان آغا سڑیو دتے سبا زکوی چه لئنو اول من سبا العرب دا اول آغا سڑیو چه دا سبا والو باندے مال غنیمت تقسیم کڑیو پا جنگ کے حاصل کڑیو او بیائی پاگئی باندے تقسیم کڑیو نو سبای واتوی دا قحطان دا نکچو آغا خپل زمانه اغا راہبان ملیان اغا ورسرو او دے چه کل پا حجاز باندے تیرے دا ناغی ورطوی چه دے دائی اغا آخری پیغمبر برازی حافظ ابن کثیر دا اغا اشعار ذکر کری چاہی ورطوی دے دائی آخری پیغمبر برازی نو سبا قحطان علت ادریت او اغا اشعار ویلیو سَيَمْلِكُ بَعْدَنَا مَلِكٌ عَظِيمٌ لَبِيٌّ لَا يُرَخِصُ فِي الْحَرَامِ سَيَمْلِكُ بَعْدَنَا مَلِكٌ عَظِيمٌ نَبِيٌّ لَا يُرَخِصُ فِي الْحَرَامِ زرد زمون بعد بابل بادشاہ راشی لوی بادشاہ نبی چگہ بھائی جارت نو ورگئی مشرک تا پا حرام کے پا مشرکین نپری دی وَيَمْلِكُ بَعْدَهُ مِنْهُمْ مُلُوكٌ يَدِينُهُ الْقِيَادُ بِكُلِّ دَامِ او بادشاہان بداغینا بیارس رازی خلفاء او اغیبا خلق تابع کری حرم و قبان دے وَيَمْلِكُ بَعْدَهُ مِنَّا مُلُوكٌ يَسِيرُ الْمُلْكُ فِينَا بِاقْتِسَامِ او اغیبا زمانہ بعد بادشاہانی او اغیبا ملک اغسطی بیا وَيَمْلِكُ بَعْدَ قَحْطَانٍ نَبِيٌّ تَقِيٌّ مُخْبِتٌ خَيْرُ الْأَنَامِ دا قحطان نرست باغا مالک گردی نبی دا ملک داغ اختیار کے راشی وَيَمْلِكُ بَعْدَ قَحْطَانٍ نَبِيٌّ تَقِيٌّ مُخْبِتٌ خَيْرُ الْأَنَامِ شابا دیر پرہزگار ایو او دیر عاجزی کون کے بھئی او غرد مخلوقات بھئی او اللہ تبالیر عاجزی کئی وَيَمْلِكُ بَعْدَ قَحْطَانٍ نَبِيٌّ تَقِيٌّ مُخْبِتٌ خَيْرُ الْأَنَامِ
يسمى أحمدا عليت أني أعمر بعد مبسي بعامي داغن بأحمدي يسمى أحمدا عليت أني أعمر بعد مبسي بعامي داغن بأحمدي او ارمان دی داغه د بیعصت نه بعد یو کال زم جوان دیوی فعضدو واحبو بنصری بکل مدجج و بکل رامی ما بداغه امداد کرو پا مٹو باندی پا وصلبان فوج زبداغه سپائی گرزیدلیو ما بادشاہان و ارمان کرو چه ارمان دی منگ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیان گرزیدلیوی او نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی دی او سره د پیغمبر سنت غم نشته فاذو احبو بنصری بكل مدجج و بكل رانی رانی اغا وشتون کې دغه شو ارمان دې چې دا هغه د بیرسات نه بعد یو کال ژوند دی ما په خپل موټو دا مرګتیا کړی و ما په خوشوشتون کو فوجیانو دا مرګتیا کړی و متا یظهر فکونو ناصری ومن یلقاه یبلغه سلامی کله چې راغی نو تاسو دا امدادو کوي او څوک چې دا سره ملاقات وکړه زما سلام ورته ورسوي چې سبا ملک بادشاہ تا ته سلام کو متا یظهر فکونو ناصری ومن یلقاه یبلغه سلامی کله چې راغی دا امدادو کوي او چا چې ولیدل زما سلام ورته ورسوي دا سبا ملک بادشاہ ویلیو پتائی سراشت سبا لی سبایم فی مسکن ماتون سبا والو دا پارا پزائنو دی گنخا جنتانی ہما جنتان چگا دو باغونو خی طرف او گس طرف تا دلاری دوارو طرفونو تا باغونو چې سړی به روانو مورخین وی او ټوکرای به په سر ایښې وه نو چې لږ منځ به لاړ نو هغه ټوکرای هغه ښکاری هغه به د میوو ډکه شوې وه چې دومره میوې به په دې لاره را پرېوتې او مسافر که به په هغې ملک کې مزل کو 2 میاشتې نو د هغه د چا نه ډوډۍ غوښتو ته حاجت نه راته ځکه دومره میوې وې پرېمانه او ملک آبادو په هغه ملک کې ماشه نو مچ نو مار لړم نو ځکه چې یو ځای آباد شي نو پای کې دا ختم شي بیا دا بس ښه ځای کې په ګنده ځایونو کې نو چې صفا ځایونه یې او آباد ځای پای کې بیا دا نی او پای کې هغه یو بند جوړ کړی چې هغه بند 300 فوټه دنګو او 200 فوټه پلنو او اوبه یې ډب کړې وې او بیا د هغه اوبو نه نیرونه ایستي او په ټوله علاقه او ملک کې هغه خواره کړي وو چې کله اوبه په یو ملک کې زیاتې شي نو هغه ملک آباد شي بیا ملک خوش کی زمون دا میرا وه نو دې ته چې په بنده لاړ نو سړی به پکې روکېده انسان خو به یې نو په سترګو نه لیده مونږ به کله کله لاړو مونږ به بوچړې راړې خشاک نو چې سور پل له به ورسېدو مخکې سور پل راځي د خښتو نو بیا به بنده یریده انسانان به نه وو څه شی به نه وو لار به نه وه معلومه اوس د هغه سور پل سره کورونه او جوماتونه جوړ شوي طالبان پکې تېره دي او هغه به ډېر ناشنا کار وی به سور پل خواته تللی وم اخوا زمونږ ځمکه وه نو هغې کې به څه کېدل نه و نیرونه ووتل او اخوا ولې رالې او نیرونه رالل هغه ځمکه اوس قیمتي شو او آباده شوه د ځمکه اوبو آبادېږي نو ای نیرونه ایستی و او ملک آبادو لقد کانا لسبعین فی مسکن آیاتون جنتان عن یمین و شمال
دا دو باونو خی طرف او گس طرف تا ویلیو منگا خورئی در رزق در افستاسونا شکر با سید اللہ وشکرو لہو شکر با سید اللہ چاچه شکر استه ده اللہ والا دیر کری دی خونن خلق شکر نو باسی صبر نکئی پخپل حق بانده او شکر نو باسی دا دو صفتون ختم شوی دی او د دې وجه نه هر وخت پریشانه او په بد حال باندې په عربو کې دا یو صفت شته چې ته دې تاسو کیف حالک هغه الحمدلله علی کل حال په هر حال باندې الحمدلله غمونه او تکلیفونه دا خدای چاشته دا چې په دنیا کې سوکی چې دا غم او تکلیف نه یې دری دنیا کسی بیغم نباشد اگر باشد بنی آدم نباشد فدی دنیا کے سک بیغم نی او که بیغم نو غا بنی آدم نیو دری دنیا کسی بیغم نباشد اگر باشد بنی آدم نباشد غمون دار چاہی او خوشحالائی دار چاہی وار چاہ تخپل اخپل معلومی او کلچ دا غمون او خوشحالائی بیلنس کی نو خوشحاله د غمونو نه بیا زیاتی هر بنده چې خپل غمونه او خوشحاله را جمع کی حساب یو کې نو خوشحاله زیاتی نو دې شکر نو باسي به غمونه وتیریږي دنیا دا کلو من رزق ربکم واشکروا له او شکر باسي الله لرا بلدتون طیبتون ورب غفور دار کله پاک ورب غفور ورب بخون کے کله پاکو د نقصاناتنا خو الله مهربانای کولی فارغو نو دی ارادو کد دین دا اللہ نا نو لیگا منگا بلی باندے سیلاب دا بند مضبوط اگا بند کی سوریو شو اگا سیلاب اشلی دا اگا بند اگا سیلاب در آگے انیرون اوچو وبدلناهم بجنتهم جنتین او بدل کمنگا دیلرا دو باغونا پنورو دو باغونو باندے چدا لار یو خوا بل خوا باغونو دام بدل کر پس نور دواو چرا سنگو زوات ایو کلین خامتین خاوندانو خوراک بزمزی و اصلین او غزونا وشیم من سرن قلیل او سسیل جاڑا گولگونا اگا غزونا هم پکی پیدا کمو تا غز وایو دا سرستنی پشان نرائی پانی او پا خوشکو علاقو کی دیری پا خوا زمان دا پنپیر دا لار چوا دو لاری دی دا پنپیر یو تا نرائی لاروی اگا برا دا او یو تا لوی لارو یغه دا اوس چې سړک دی نو په دې لوی لار چې بسړې سړک ته وته هغه مین روډو پنځپیر ته لار نه و په شګي په دې شګو کې په بدرای کې به خلکو په جمی کې سپلای وېسته او په دې وبو کې به پورې کېدل بیا د لرګي پل به په جوړ کړ هغه به پورې کېدل نو چې به سر تورسه دغه لارې ته نو په دې سر کې دو بوټي وبس یو شو غټه او یو غټ غازو هغه شو او غاز نو چې خلک به ورسې ګرمي بوا څوک به شو د لاندې ودرېدل او څوک به د غاز د لاندې ودرېدل یو غنټه پس ولاره راتلا نو بیا به ته خلکو خاطلو نری روډو چې دوه ګاډي به بل مخې لورل نو یو ټیر به کتا کو او یو ټیر به په روډ باندې نو دا غاز د لاندې به خلکو درېدل هغه زما یاد دي نو غزونو د روډ په غاړه باندې ټول دغه د عمل کوچو او بل زیات شو نو بوټیوم زیات شو نو غاز دا چې نرای پانی او د نختر په شان ورته کې شکلی خو نختر خیسته او غاز خیسته نه تاسو د څه وایي غاز ته وایي کنه
او غس کې یو کمال شته ګورې ښه چې کوم ځای دې وسوځېد ډېر وسوځېد نو د غس پوستکې راواله او هغه په طبخي باندې ښه سور کا نو چې ښه سور کې بیا یې وړکه معده کا او په هغه زخم یې واچو نو دوه ورځې پس به بلکل هغه زخم ښه شوي دا کمال پکې شته نو غزونه پکې پیدا کړل ځکه وچی وبدلناهم بجنتهم جنتین بدل کړ موږ دوی لره دو باغونه په نورو دو باغونو باندې چې خاوندانو د خوراک بدمزې واصلنا و غردنا و شیم من صدرن قلیل او شی د جاړګو لګونه جاړګای پکې پیدا کړي جاړګای موږ هغې ته وایو دا د بیرې په شان بوټی بیري وړې بیرې دنګېږي نه او هسې خورۍ ورې شي دغسې او دا په خشکو علاقو کې کېږي ذالک جزیناهم بما کفروا دا سزا ورکړه موږ دوی له په سبب دا چې دوی کفر کړی او سزا نه ورکړو موږ مګر ناشکرو ته د دوی د عمل د لاسه په دوی دا راغلل وجعلنا بینهم وبین القرى التي بارکنا فيها او ګرځولي موږ په میان د یو میان د کلو کې چې خیر اچولی موږ په هغې کې کلي ښکاره ښکاره دا د یو ملک د آبادۍ نښه ده چې نږدې نږدې کلي نو ملک آبادي او چې نږدې کلي نه نو هغه ملک شاړي دا ملک پخوا شاړو شیخ القرآن الله دې پې رحمتونه ولیږي ټانګې پې بند کړې وې او که چا ټانګه کې کېنو نو 50 روپۍ جرمانه ده هغه زمانه کې به ټانګې چلېدې د ثوابۍ او جهانګیري په میانځ کې دې خوا ګاډي داسې نه و زمونږ یادو کې بیا ګاډي شو او اول ګاډي په هغه وخت کې زمونږ ټرکونه و هغه زمانه کې راکټ ټرکو مورس ټرکو او پای کې به داسې سیخ ورکړه نو تاوبې نو هغه سټارټ شو جنریټر سټارټ و هغه سلب سټارټ نه و هغه زمانه کې بیا بسونه نو یو ملک چې آباد نه نو هغه خوشي د شیخ القرآن وی دی صلاح وکړه او مولیانو اعلان وکړل چې ټانګه کې به نه کېنو یو که چا کېنو نو 50 روپۍ جرمانه ده یو ورځ زه ستړی وم ټانګې ته وختم ټانګې والا چې په شا وکتل نو ما ته وی جي تا نشم بوتلی ما ورته وی چې هلکه زه د الله اتانې در کوم څلورانې کرایه وه وی جي نه نشم بوتلی ما چې روپۍ در کوم وی جي 50 روپۍ به زه کوم ځای نه پوره کوم زه کوز شم یو هندو لاړو ورته وی سیټه ځې هغه وی آو وی څومره کرایه به هلې ټانګې والا ورته وی څلورانې وی زه راوخېجه نو هندوی په ټانګه کې کېنو او زه کوز کړم په هندو رحم و او چا چې د خدای توحید بیانو په هغه رحم نو نو شیخ القرآن وی زه به پیدل تلم راتلم ما سره به یو لخته وه یو به لاټین و د شپې توډري نه راووتم او ناوخته به راتلم چې څوک مې ونه ویني چې دا ونه وایي چې دغه د پیدل روان دی دی به را باندې خوشحاله شي دشمن به هم نه خوشحاله په ځان وی د شپې راووتم توډري نه یو ځل راته کسان ناستو لاره ځي او ډزې را باندې وکړه زه خط شم ما ورته بل کارتوس پکې واچو په لږ ودرېږه چې زه ورپسې ورمنډه مې کړه هغوی وتښتېدل دواړه او زه بیا را روان شم خپل مزل مې شروع کړ یو ځل وی راتلمه لخته راڅخه راولاټېم او چې توډري نه راووتمه نو سبلاسې ګیدړانو او هغوی راپسې شو نو ما به لخته خوځوله ګیدړان به مې شړل او زه را روان ومه مانکای له چې زه راورسېدم په دې میانځ کې هېڅ ابادۍ نه و
نو مانکای کې سپیو چې هغه غپار کړو ګیدړانو تښتېدل د تروډیری او د مانکای په میانس کې آبادی نه وه بیا د مانکای او د انبار په میانس کې آبادی نه وه او بیا د انبار او د شاه منصور او د پنځپیر په میانس کې آبادی نه وه دا ټول ملک خوش و هغه نن داسې آباد دی چې قدم په قدم باندې کورونه دي وجعلنا بینهم وبین القرى التي ګرځولې مونږه په میند د یو میند کډوا کې چې خیر چولې مونږه پای کې کلی ښکارا وقدرنا فی السیر دا ذکر مونږ په دې کې سفر دی یو ملک د آبادای دا نه خي چې دا وی سفر هغه معلومی په اندازې چې دې ځای نه فلانی ځای ته وځو دوره ټیم کې راسم کله چې زه په دې موټر وې زما د آیت مخې ته شي وقدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالي و ایاما آمنین سړی د دې ځای نه روان شي وی 45 منټ کې به زه اسلام آباد ته راسم ټیم ورته معلومي او د شپې او د ورځې ګاډي چلیږي ادې و یاره ملک تباه شو ملک نه تباه دی تباه شو وقدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالي و ایاما آمنین او ویلی منگا زئی پا دی که د شپې او د ورځې په امن په خوا به د جهانګیري نه دی پالا مازدیګر نه پس بیا ګاډی نو زما طالبګیری ټیم و د جهانګیري ته رالمه کوز مازدیګر و او څه شی نو نو ما وی زه خو په جهانګیري کې شپه نه کوم نو بیگ را سره بیگ می غاړې ته واچو ما پنځپیر کم لرې دی زما پلار د تروډي نه پیدل پنځپیر ته تللی شم زه جهانګیري نه نشم تللی یو بیگ می غاړې ته واچو را روان شوم ښه تیزه د دې جهانګیري نه چې مخکې رالم دا کارخانې نه مخکې د ګټو یو ټرک راته خالي ټرک و لاس مې ورته و هغه ودرېږو زه مخکې هغه ډریور سره کېناستم دې ځای څه کې ماښام بیا تیاره پرېوتې وه ما ورته وی کلي ته تلمه خو ګاډي نه وه نو ما چې پیدل ولاړ شم کوم کلي ته ځې ما پنځپیر ته زه صوابای ته ځم لاره کې به دې کوز کړم دغه لاره کې ته نه کوز شم ګاډي چته و سیروا فیها لیالي و ایاما آمنین زئی په دې کې د شپې او د ورځې په امن باندې فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وی دی په ادوار د عمل واربا زمونږه لرې واریو کې په منځ سفرونو زمونږه کې عمل داسې وکړو وظلموا انفسهم او دوی زیاتې وکړه په ځانونو نو ګرځول موږ دی لره تاریخ د زمانې ومرزقناهم کل ممزق او ذره ذره کړه موږ دی لره په پوره ذره ذره کېدو باندې یقینا دی کې دلایل دي د پاره د هر یو صبرناک شکور تابعدار ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه تحقیق سره رښتیا موږ په دای باندې ابلیس بل ګمان لرا نو دای تابعداري وکړه د ابلیس مگر یو ډلې د مؤمنانو نه چې اوس او خزرجو چې هغه د اوس ترو خزرج وروارو هغه خوب ولیدو چې په دې ملک عذاب راځي نو تر وروارو روان شو رال مدینه کې آباد شو وما كان له عليهم من سلطان نو دې شیطان لره په دې باندې زور الا لنعلم هم ولا اختیار ورکړو دې لپاره مگر دې لپاره امتحان هم کو دې لپاره چې سرګن کومنګا هغه څوک چې ایمان راړي په آخرت دا غچانا چاوي په شکل دینا وربک علی کل شیء حفیظ او رب ستا د پاره یو شی باندې نگهبان ولذو الذین ظننتم من دون الله اوس هغه شبهه د مشرکین رالی او غرض کوي او نفذ شفاعت قهریت من ظهیر نشته الله لا د دین سوق معاون او سلورم
ولا تنفع شفاعت عنده الا لمن اذن الله فائدہ باور نگی شفارس دا اللہ سخا مگر آغا چالا چی اجازتو کی اللہ غتا صدور وجو سرا نفذ شفاعت قهریہ اکڑا تی چرا مدد کنو یا بدو دا عقیدی چی دی مالکان نو اللہ وی لا یملکون مسقال ذرت فی السماوات ولا فی الارض یا بداوائی چی دا برخ خواندان دی اللہ سر برخ دا وما لهم فیهما من شرک یا بداوائی چی دی اللہ سر امداد کئی اللہ تاوی زمند پار سوال کئی وی نا کئی وما له من ظهیر یا بداوائی چی دی لا اللہ اختیار ورکڑے و دی خلاصور کئی پا زور لگا سنجھے دیر زمانہ کی مشرکین وئی جو پکڑے خدا چڑھاوے محمد پنجاب کی وئی جو پکڑے خدا چڑھاوے محمد جو پکڑے محمد چڑھاوے گا کون وہی چھ اللہ یونیسی نے محمد علیہ السلام بیتن اخلاص کی وہی چھ محمد علیہ السلام یونیوی نسوک بیت اخلاص ای اخلاصولو والا دے اداوی ماد بابا لمن نیولی دا بابا ورن اخلاص پرمیاند منگا کی او بیا فیصلے کی پرمیاند منگی پر اشتیا او دا اللہ دے فیصلہ کا ان کے پوہا وزجر بشرک قل ارونی الذین الحقتم به شرکا ویا پویا گئی مانا را پاگا کسانو جتازوی اولائی کڑی دے اللہ سر ایسداران کاللہ چرم دے ایسداران ندی بلکہ دا اللہ دے غالب حکمت والا اس بات در رسالت نظر لے گلے منگر تالرا مگر ٹول خلقو تک زیرے ورکوں گے ویر ورکوں گے لیکن اکثر خلقو نبوئی گی ویقولون متا هذا الوعد بیا زجر منکری دا قیامت تا او اس بات دا قیامت کئی وائدے کلب بیدا وعدا کئی تاسو رشتنی وابتاسولا میعاد یوم لوز دے یوردے چنبا رستو کی گئی دا آگنی او ساتا و نبا مخی کی گئی اس بیا صداقت قرآن کریم او زجر منکرینو تا وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن وائی کافران چر منگا نمن دا قرآن او نا کتابنا چز دینو پخوا او گوینی تا کلا چز ظالمان ادرو لشی دا اللہ سخا واپس کئی با بعد دائی بازو تا خبری سمطب یو بلتا خبری را گر زید پیران و مریدان ووایا کسان چایو کمزوری شوی مریدان شاگردان آگا کسان تا چلو زورور لولا انتم لکننا مومنین کتا سنوین منگو ایماندار شیخ القرآن اللہ دی برحمتنو لیگی پیخور کے جناب پارک کے جلسوا اور جلسے لسید انات اللہ شاہ بخاری عمرہ مختے ہو شیخ القرآن مو او دشپی جلسوا آئی تقریر نوکر اخیری تقریر دا شیخ القرآن او پا میز باندی دا سی پاکے لگی دلے اغبر گڑا گڑا کول او شپا آخیر تا واسی دلے وا او شیخ القرآن دا آیاتون ہوئی دا آیاتون شروع کرل او دای تر شپک دیر سمیات پوری ہوئی او بیا شیخ یو قسم تقریر ہوگا چاہ سے تقریر یو بلا ہوا چلی دا نرائی نرائی او دی پکی دا آواز با پکی راتا و شیخ القرآن پا خپل زور طرز بانده آیاتون شروع کریو یو عجیبا خواندی کو یقول الذین تضیفو للذین استکبرو ووایا کسان چایو کمدوری شوی آگا کسانو تا چغیو زورا لولا انتم لکننا مومنین کتاسو نوئینو منگ با ایماندار اچھا جلسہ ختم شوا دا خلق بلکل دا سی گنگس شویو او جلسہ ختم شوا عرب مولی سے دی اللہ بخی
نو هغه روډ کراس کو ګاډي وو نو سر مات شو نو بیا هغه مسخوتال د شیخ قرآن وړو وته ولاړو په خپله قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ووایا کسان چې یو زور وره هغه کسان ته چې یو کمزوري شوي انا نصدناكم عن الهدى امون بن کړي وای د قران او سنت نه پس دا وینه چرال تاسو ته بلکې وای تاسو په خپل مجرمان وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا ووایا کسان چې یو کمزوري شوي هغه کسان ته چې یو زور وره بل مکر اللیل والنهار پیرانو تبوی استازانو تبوی بلکې ستاسو تدبیر د شپې او د ورځې را پسې کله چې به تاسو مونږ ته حکم کو چې مونږ کفر وکړو په الله باندې او ګرځو الله لرا په مثل د الله سارا ته ویلو دا د بعد ذمہ دار دی او دا سرخوږي واسروا الندامة لما رأوا العذاب او پټوږي پیمانتي عقل چې ویني عذاب وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا وبچو موږ توپونه غټ غټ زنجیرونه بسټ د کافرانو کې سوره حق کې وای یو کم دیر شمعات کې خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ازنزلور کې وتړی چې دای کړای او یا ګرځي حال یذون الا ما كانوا يعملون دای له سزا نشي ورکول مگر دا چې دای کول اثبات د رسالت او نه له لګل موږ په یو کلی کې ویاره اونګه مگر ویل دي مالدار داوي موږ په تاسو په لګل شوی انکار کوو وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا او ویل بدای منگا زیادو په ادبار د مال او د اولاد وما نحنو بمعذبین او نیو منگا سزا را کړی شوی جواب قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وای پیغمبرا یقینا رب زما فراخی رزق چاله چې خوشی او تنگایو لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي وما اموالکم ولا اولادکم ندی مالون استاسو او نا اولاد استاسو په هغه طریقه چې نږدې بلکې تاسو لازم موږ څخه په درجه کې مگر دا غچا چې ایمان راوړی عمل کړی نیک دا کسان چې دی لره بدله دوچان په سودا یې عمل کړو او دای به په بالا خانو کې په امن باندې او هغه کسان چې کوشش کوي زموږ آیاتونو کې د کمزوري کولو دا کسان په عذاب کې حاضر کړي شي او دریم جواب کوي یو جواب یو کړ قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر زګه دوی موږ ډیر مال او اولاد والایو دریم جواب یو کړ وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا ودریم جواب قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عبادي ويقدر الله وپیغمبرا یقینا رب زما فراخی رزق چاله چې غوښي د خپل بندګانو نه او تنګي دلرا چاله پریمان رزق ورکی بچی په میو کې لوبي کوي او بازي هغه د لوګي نه مړیږي وما انفقتم من شيء فهو يخلفه او هغه چې خرڅ تاسو شي نو دا مال به پات کیږي منفق لره ثواب مال اولګو تا ته به ثواب پاتې شي او دا الله دې غوړه د رزق ورکوونکو نه و یوم یعشرهم جميعا او یاد کا غرض چې پورته وګمږه دی لټول بیا به وایو موږ ملائکو ته ایجز د انبیاءو ذکر کو ایجز د جناتو د بادشاہانو ذکر کو ایجز د ملائکو او یاد کا غرض چې پورته وګدی لټول بیا به وایو موږ ملائکو ته ادا دیا کسان چې تاسو ته عبادت کوونکیو نو به وایي ملائکه پاکی در تعالی را اللہ تا زمگا معاوین بید دینا بل کانو یعبدون الجنہ
بلکې د عبادت کو د پیریانو او اکثر دی نه پاغی باندې ایمان راړونکي دی خو د پیریانو عبادت کړو فالیوم ذکای ورته ویلي موږ ورته ویلي نو فالیوم یملک بعضکم لبعض نو ورځې واکدار بنی باید ستاسو د پار د بعضو نه د نفع او نه د ضرر او بوایو موږ کسانو ته چې ظلم یې کړی اوسه کوي عذاب د اور هغه چې تاسو په هغې باندې تکذیب کو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ په صداقت د قرآن کریم کله چې لوستی شي دی باندې زموږ آیاتونه واضح وایي دی ما هذا الا رجل نه دی دا مګر یو سړی دی اراده کوي دی چې بندګي تاسو لره د هغه نه چې عبادت کو ستاسو مشرانو وقالو او وایي دی نه دا مگر دروغ ځان نه جوړ کړی شوي وایي کافران حق ته کله چې راغی دی ته نه دا مگر جادو ښکاره وما آتیناهم من کتب یدرسونها او نه دي ورکړي مگر دی ته کتابونه چې لولي دی هغې لا او نه لېږلی موږ دی ته مخکې ستا نه څوک یاروونکي وکذب الذین من قبلهم تکذیب کړی و هغه کسانو چې دی نه وو پخوا وما بلغوا معشار ما آتیناهم او نو رسېدلي دی لسم حصې د هغه ته چې موږ ایله ورکړی نو هغوی تکذیب وکړ زما د انبیاو فکیف کان نکیر دو معنی دي فکیف کان نکیر یعنی کیف کان انکارهم څنګه و انجام د هغه انکار یا کیف کان نکیر یعنی کیف کان نکیری څنګه و زما عذاب قل انما اعظکم بواحده ورته وایه پیغمبره پندر کوم تاسو په یو خبره باندې پښتانه یو خبره ورته کوم یو نوی مطلب دا کنه د دې نه چې اهمه خبره ده انما اعظکم بواحده پښتانه یو خبره ورته کوم سل خبرې سره یو پندر کوم تاسو په یو خبره باندې چې ودرېږئ الله ته مثنا و فرادا دو او ځان له څه مطلب که ګڼ یو که ځان له که شادي شده یو که غیر شادي شده نو بیا سوچ وکړئ نشته ملګري ستاسو باندې لیونتوب او نه دا مګر یې تاسو لا مخکې د عذاب سخت نه قل ما سألتكم من اجر فهو لكم وای ورته پیغمبره هغه چې ما غوښته وي ستاسو نه ساجر نو هغه ستاسو شو هغه پښتانه وایي زمړه که ما نه څه غوښتي نو زه جیب کې کېده ما که درنه څه غوښتي ځان سره یې کېدی مال یې مه راکوئ ان اجري الا علی الله نه دی اجر زما مګر دا الله سره او دا الله د پاره یو شي باندې نگهبان ګواه قل وای پیغمبر یقینا رب زما راولی حق لره په باطل علام الغیوب په دې په غیب باندې وای پیغمبر سرګن شاک او نشي پاتې کېده باطل او نه بیا راوګرځي وای پیغمبر اگر خطا شو فینما ذل علی نفسی نو بشک سزا خطا په ما باندې دا او که په هدایت نو په سودای چې وای کایما ته زما رب انه سمیع قریب او شدد الله وریدون کې نږدې ولو ترى فذو او کوینته کله چې دوی ویارول شي فلا فوتان نو بيد د اخلاص سیدل و اخذوا من مكان قريب او بنول شي د ظاهر نږدې وقالوا آمنا به ابیا بدی وای من ایمان راړو پدې وانا لهم التناوش او نیول ایمان من مکان بعید زایلنا تناوش محمود غوری هغه قیدیان نیول نو قیدیان چې گرفتار کړل قیدیان کړل نو هغه یو علاقه کې اوسېدل چې هغه ته تناوش وي نو هغه قیدیان چې گرفتار کړل
نو هغه راوستل او مانسیری ته بوتلل او په مانسیره کې په علاقه کې واچول نو هغه التناوش دغه نه تناول جوړ شو وای تنولې د اصل کې هغه قیدیان راوستي ودلته پرې خو دی وو وان لهم التناوش چر دبای دی لره نیول ایمان من مکان بعید ظاهرنا وقد كفروا من قبل تای سر دی کفر کړو په دې باندې بخوا او لبد ويغذفون بالغيب او ولدي غيب لرا من مكان بعيد ولبد غيب لرا من مكان بعيد ظاهرنا اسه بیا دا کوشلی ولي هیڅ فائدہ وونه کی وحی لا بینهم و بین ما یشتهون او آکی بشی پا میان دای که میان دا سکی چه دای غواړي ځکه دای په نجات غواړي که دای په جنت غواړي کما فویل بیاشعائم من قبلو لگا چکار شو امثالو دای سر پخوا سنگ جغی دا عذاب ورکشو دای دا بورکشی انہم کانو فی شک مریب او دای په شک اللہ شک انکی سورت دو حصے ہو اولا ایسا کہ نہ آیاتونو لسم آیات پورے پائی کہ مقاصد اربعہ لیا اب یاد لسم آیات نو دے محسا پائی کہ جرز شرفائی اربعہ اگورا انبیاء اللہ تدی محتاج جنات اللہ تدی محتاج بادشاہان اللہ تدی محتاج ملائک اللہ تدی محتاج اور صورت کے شبہات مشرکین و اراد کولا و نافذ شفاعت قهریہ مخیص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا توفقون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسل بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى
يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي حلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور والذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إلا غرفا انظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. سورة فاتر مکی سورت دے نزول کے درے سالو اختم پس سورہ فرقان او ترتیب دی سورتوں کی پینزہ دیر شم دے پس در سورہ سبانا ربط دی سورت دما سبق سرا مخی سورت کے عجز دی شرفائی اربعاوی ذکر کو دی سورت کے اول کوئی الحمدللہ چار کلا ٹول عاجز دی و محتاج دی اللہ تا نو الحمدللہ وایا حمدنا استعین دی اللہ کا یا مکی صورت کے نفد شفاعت قہریہ اکڑا چھ بزور دا اللہ منسوخ لاسول والا نشتا نو دی صورت کے اثبات توحید کئی او پاوے باندے ادلہ ذکر کئی نو دی وجنا ورپسے راڑو شرط شرک کوا او اثبات توحید کوا یا مخی صورت کے نفذ شفاعت قہریہ اکڑا چھ بزور دا اللہ نو سوک لاسول والا نشتے نو دی صورت جو یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ تو زور دا اللہ نخلاصول والا نشتے زکتاسو طول محتاجی اللہ تا عاجزی اللہ تا آزاد صورت دا صورت ممتاز دے بیان دا غدری اقسام دخل کو باندے شاردری کی سونا دخل کو ذکر کئی آیت نمبر 32 کے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ نوادری کے اسما پدی صورت کے ذکر کئی دارنگی دا صورت ممتاز دے بیان درنگون دو غرون باندے چھے غرون مختلف قسم رنگون دی نوغا رنگونا اغا پدی صورت کی ذکر کئی او دا سے ببل صورت کی نشتا داول صورت اثبات توحید بالعدلت العقلیہ اثبات توحید کئی با عدلہ و عقلیہ باندے او عجز دا مخلوقات ذکر کئی چھ مخلوق عاجز دے و محتاج دے
داول صورت اثبات توحید اغدری زلا ذکر کئی یوزل اول آیات کی الحمدللہ دیم زل درم آیات کی لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو اور درم زل آیت نمبر 13 دیار لسن کی ذالکم اللہ ربکم له الملک دادری ورہ جمع کا الحمدللہ لا الہ الا ہو ذالکم اللہ ربکم له الملک الحمدللہ لا الہ الا ہو ذالکم اللہ ربکم له الملک اثبات توحید کی اور پدے باندے عدلات لیا پیش گئی الحمدللہ دا اللہ مناسب صفتنا دی اللہ لا اور دلیل عقلی پیدا کون کے دا اسمان مکو دے او کردن کے ملائکو لگا استازی خواندان دو وزر و دعا درید رے و سلور او زیادتی پیداش کیا چھ خوشی دا اللہ یقین اللہ دے پارشی باندے قدرت والا ما یفتح اللہ للناس من رحمتنا چپرانی دی اللہ خلق اللہ سمیرا بانی نشتے بند ان کے اغیلا آواز بند کی نشتے پرانی سن کے اغیلا پخت بند اولو دا اللہ نا او دا اللہ دے غالب حکمت والا چھ اللہ بند کی نسو بے والا کلاو کی بیا اگر دروازے دا رحمتو یو بودای را لوی خضر راولا لوی زوان لا نو لوی زوان تیوی چه مالا زیه پکار دے او مالا زیه اگوالا دا خواینا وی لوی زوان دا سی براو کتل بیا کتاو کتل بیا براو کتل بیا کتاو کتل ورطیوی چه ستا پا قسمت کی زیه ندلی کرے نستاز زیه نیشتے خضا پا جڑا شوا چه زما پا قسمت کی زیه نیشتے ورا روانا شوا چه گسین راوا تاوی دلوی زوان نوسی لو بے کولی بہارو بیاغوار تاوی چه اولی جاڑی آدے اولی جاڑی بیاغوار تاوی چه زفر آغلیم چه لوی زوان با زیه را کی پاو استا قسمت کے ندری کرے اگر نوسی دا سے لاس برکا و دا سے لاس خوضو اچھ زمان در لولی کو پیغم اچھا اوی گور آگی لیزی ورکا و تاسو کرا کرامت نمانی وچہ اللہ بند کی نسو کے کولاولی چھ مرد درو قوائے یا ایوہ الناس خلقو یاد کئی نعمت دا اللہ پا تاسو باندے اور پیا دلیلو حل من خالقن غیر اللہ آشتے پیدا کونگے بغیر دا اللہ نا چرد در کی تاختا دبرا دخکتنا نشتا لا الہ الا ہو نوائیو نشتے آجل سر کونگے بغیر دے اللہ نا فاننا تو فکوننو کم دربار توارو لشوئیو وستسلی بعد البیان وَإِيُّ كَذِّبُكَ وَقَدَيْ دَرُجُن کئی تالا نمخفکے گا پتائی سرا نسبت دروش انبیاء و تستان مخ کے اور اللہ تبا بس کی ٹول کارونا اثبات قیامت وخلق یقینن و ددا اللہ رسیادا نو دوکن کی تاثر جند دنیا و دوکن کی تاثر پا اللہ باندی دوکا باز غرور چه فتح دا غین سرشی بھانا دوکا باز اور چه زمین دا غین سرشی غرور بیا مانا دوکا انہا شیطانا لگما دنیا کنن شیطان ستاسو دشمن دے نونی وی دلا با دشمنائی بے شکا دیرا غواری خپلر ڈالا دیرا پارا چی شیدئی جہنمیانونا آگا سانا چی کفریو کرنو دیل دی عذاب سخت آگا سان چی ایمان لالا ملیو کرنے کو دیل دا بخنا واجرون کبیر واجر لویا افمن زینا له سوء عمله
آغا سوکر چه خیستا شوید تا بد عمل دا وینی دی اغیلرا خو کئی بد عمل او بیاغی تا خوم وی دا وی بدات حسنه دی کئیم بدات او بیاو تا حسنه وی دا حضرت مجدد لکلی مکتوبات کے ای فقیر ہے اجبدا تیرا حسنن میں بینا دا فقیر ہے سیاو بدت کے حسنن وینی ہے بدت شرعی کے حسنن نشتے لیکن پیغمبر پاک بسور دا موجبی کلی داخل کردے کل محدثت بدعا وکل بدعت ضلالہ ہر یو نویشے بدعت دے او ہر یو بدعت گمراہی دا ادے والا نو محسنہ کی بیا کے بیا خود تو بنو باسی کہنا ان اللہ علیم بما یصنعون یقینا اللہ فوج پاس نہیں کریو واللہ الذی ارسل الرياح بل دلیل عقلی اللہ غذا دے چرا لی بادنا فتسیر صحابا نو چتکی وریازا فسوقناو الى بلد میت نبوز منگا دیل را کلی وطا نتازکو من بدی باندز مکا پردو چه دونا کذالک النشور امام رازی لکلی دی چه اس بار دا قیامت قرآن اکثر پا امثلاو باندی کئی دکا غد انسان دا عقل نلر شے دے ندارنگی پورتا کی دل مخلوقات من کانا یرید العزتا سوچے را دکی دی عزت نو اللہ لرا دی عزت طول من کانا یرید العزتا سمطلبو یا رد دے پا مشرکینو باندے یا رد دے پا منافقینو باندے مشرکینو باندے رد دے زکا چاگئی عزت طلب گئی غیر اللہ سخا چه منگا یا بابا گان را مدد کوو او پا دی باندی با منگا عزتون شو زمان با عزت زیاد شی مانا دا من کانا یرید العزتا سوچے را دکی دی عزت من کانا یرید العزتا سوچے را دکی دی عزت عزت غاری اولیاء کرامنا فإن العزت للہ جميعا یقینا عزت اللہ لرد ٹول دی خود اولیاء نے عزت غاری خود اولیاء پلاس کی عزت نشتا من کانا یرید العزت سوچ غاری عزت اولیاء کرامنا فإن العزت فللہ العزت جميعا نو اللہ دے عزت ٹول دے عزت دا اللہ پلاسی یا رد پا منافقانو مانا دا من کانا یرید العزتا سوچ ارادہ کی دے عزت دا کافر سرا چھ دزان کافر تنیز دے کڑے دے چھ زبا عزت منشم نشی عزت من کے فللہ العزت جميعا الیہ صد الکلم الطیب دے اللہ تخیجی کلمے پاکے والعمل صالح یرفعو عمل صالح چدے یرفعو یو مانا دا والعمل صالح عمل صالح چدے یرفعو قبل ایدی عمل صالح لا دا مسئلہ توحید چاقیدہ توحیدی نوالے عمل صالح قبلی گی یرفعو مانا یقبلو والعمل الصالح عمل صالح چلے یرفعو قبل یدا عقیدہ توحید عمل صالح لا دویم مانا والعمل الصالح یرفعو عمل صالح چلے یرفعو کمانا یقبلو عمل صالح چلے یرفعو قبل دی عمل صالح لا دا عقیدہ توحید یو مانا خدا شاقیدن توحیدی نو عمل صالح بلی کبوشی دویم مانا والعمل صالح و عمل صالح یرفعو اچھتائی دی مسئلہ توحید لا سمطلبو تو مسئلہ توحید بیانے اچھے عمل دی خیر
د ښه عمل د وجې نه به ستا مسله خوره شي او خلک به ستا مسله ومني. نو دویمه معنی ده والعمل الصالح يرفعه، عمل صالح چې دی اوچتای دی مسله توحید لرا، يرفعه اوچتای دی مسله توحید لرا چې ستا عمل خی نو ستا د خولې نه به خلک توحید ومني، او چې خپل عمل دی ناکاری نو ته به څه توحید بیان کې. والذین یمکرون السیئات، ځکه چې ته د باباګانو سره عزت غواړې نو ته څه عزت مند شي. سوره مریم کې یو اتیایم آیات کې بیا راځي چې دی د غیر الله څخه عزت غواړي. والذین یمکرون السیئات، هغه کسان چې کوي ګناهونه دی لري عذاب سخت، او تدبیر دا کسان دا اتباع کې. والله خلقکم من تراب، پینزم دلیل اللہ پیدا کری تاو خاورنا بیا دیو ساس کینا او بیا گردولی تاسو لجوڑے. وما تعمل من انسان نباری او خدا نگدی مگر پہلم دا اللہ کی دی. وما یعمر من معمرنا عمر نتیرے عمر تیرے ان کے. ولا ينقص من عمره، او کمین شکولے دا عمر دنا مگر پہلم دا اللہ کی دی. کمین شکولے دا عمر دنا سا مطلب انسان عمر طبیعی اغا او یا اتیا کالا دے، خود باز بندہ اغا عمر طبیعی تا نرسی او اغا زر مرشی دا پینزانو زشلو کالو مرشی، او بعض انسانی چگا عمر طبیعت نواوڑی سلو کالو تورسی. وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یقیناً دا دی پر اللہ باندے آسان. شپږم دلیل عقلی. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ، ندی برابر دوڑ دریابنا، دا یو دے خوب خالص او خیر تیر ادن کی دیو بدل داو دا بلد ترمال کی نا، او دار یو نا خوری تاسو وقی تازو تازا او باس ای تاسو زیورات شاو اندیا غیلارا. اویلی با کشتای پدی گیشن استرکا ان کی داو بولا کشتای مخی روانی او بشاتا پاتی کی. دیر پارا چولا توی جو فضل اللہ نا او خاما تازو شکر با سیو شاء اللہ در باندے احسان کرے شکریہ ادا کا. یولج اللیل فی النہار، دنکہ شپیلہ پراس کے او دنکہ دلر شپاکی ہوتا بیکڑے نورس فرمائے ہر یو روان دیتر نیٹی مقررے. ندی صفتنوالا اللہ دی رفستاسو لہو الملک، ندلہ دی اختیار او گسان چی تاسو رامل کوئی بغیر دا اللہ نا ما یملکون من قتمیر، واقدارنی پاندازی دا پوستکی کجوری دا ڈوکی. کجوری ڈوکی دا پاس اگر نرے پوستکی دا غیم را اختیار اللہ و ایمان دے ورکڑے. ان تدوم لا اسمو دعاکم، کتا سرا غوڑی غیلان ناوریستاسو آواز او بالفرس کواورین جواب نشی در کولے لو پا ممتنعاتو داخلی گی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اب ورد قیامت انکار بگیستاسو پدی شرک. شرک داگے توی چوی بابا زما آواز اولی اور آمدد کی گی. ہر یو بابا ہر یو زیارت. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، او خبر بند کیتا لرا پشاند خبردار ذات. یا ایوہ الناس، سیجز دا انسانانو وَخَلْقُ تاسو ټول محتاجی اللہ تا، او اللہ سے امدر بے پروار سائل شوے تخفیف دنیاوی. یہ شاعر زبکوں گے خواہشی دا اللہ نو رکبہ کی تاسو نمخ دزمکی نار رابولی و پیدایش نوی. وما ذالکا اللہ بیعزید امیدہ پا اللہ باندی سگران. وَلَا تَذِرُ وَاجْرَتُ وِزْرَ اُخْرَى، او نبار ایو بار ان کے بار دا بلچا چھ جرم دیو کڑی اپا بندی واری گی.
وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يهمل منه شيء ولو كان ذا قربا او کچری وی یو بوج والا د پارا د لری کولو د خپل بوج لا يهمل منه شيء تصوات کی علی گرام ہوتا ہوئی شیخ القرآن پکی بیان کو د گلاب مولی سے ختم ہو او پائی کی گھٹی مراویشتے شوی نو گلاب مولی سے دا طرف تشن شیخ القرآن اگا پسارو لگی دا گلاب مولی سے دا کناو شیخ القرآن ورطا شوکتل شیخ القرآن مسکیش او پل تقریر کو ادایاتو نیوی وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُهْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ دایاتو نیوی شیخ القرآن مسکیش ویزا گولا بخدا درنا دما بدل با دنیا کے واغستا نو خلقو تیوی ویما با درس کو او دے کڑی کی دیراو دا کا تکلی کے او پدی کے آغا وقت و عالمو دے خناویو نو آغا سر دیراو نو دے با شپی راوین جوارو کے بناسو گٹی بے راوشتی زمان درس خرابو نو گٹی بے راوشتی نو خدا دے پا گٹا پسارو وشتی گٹا رالا دے پا پسارو لگی دا ان تدعو مثقلة إلى حملها لا يهمل منه شيء ولو كان ذا قربا نشل رکول دنا ایچے اگر گوی دا دخپل دا سید خپل نکتا چھے ویوا زمون نکرا مدد چھے نشی کول امدادو انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب بے شکت ارولشا گسان چھے ریگ دا اللہ نادیدا او پابندی کے یرموز او چاچ زان پاک نو بے شکا فائدہ پاکا ازان لدا ویلاللہ المصیر او اللہ تغیرات لدا اس مثالو نے در تخیو یو مثال وما یستوی العاما والبصیر او ندے برابر دوندولی دون کے دوے مثال ولا ظلمات ولا نور او ندی برابر تیاری اور ناگانی او درم ولا ذل ولا الحرور او ندے برابر سورے او پیتاو ذل چکم دائی کے نور نلگی حرور چه نور لگی موتا پیتاوے وایو ولا ذل ولا الحرور او نسورے او نپیتاوے او سالورم وما یسر الحیاء ولا الاموات او ندی برابر جواندی او نمڑا نو سنگا چه روند او رو ندی برابر تیارا ورنا ندی برابر سورے و پیتا ندی برابر جوان دے امڑے ندی برابر ادھے وی نا یو شے دے وی جوان دے ام خبر اوری اور امداد کے امڑے ام کئی ان اللہ اسم من یشاء اللہ ورئی چاہتا جگوشی دا اللہ نو اللہ کو گھٹی تمور ریشی وما انت بمسلم من فی القبور او نیتاور ان کی آغا چاہتا چی قبرنو کی پرات دی اللہ وی تنشی اورولے دے وی نزی اورو ان انتا اللہ نظیر او نیتا مگر یرو ان کے او منگا لے گلے تالا دپار دا حق زیر ورگونگے و یر ورگونگے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ او نے درشوی امت مگر درشوی پائی کی یر ان کے اس تسلی وَإِيُّ كَذِبُكَ وَقَدَيْ دَرُ جَنْكَيْ تَعْلَنُ مخفقے گا پتائی سرا تکذیب گڑوا گسان جو مخی دینو راغلی وغیتا انبیاء دا غیب دلائلو وبالزبر او بسیفو وبالکتاب المنیر او بکتاب روشن سمطلب دلائل و اخلیہ و دلائل و نقلیہ و دلائل وحیہ و ثم اخذت الذین کفرون بیامیونی اولا کسان چی کفر کڑے فکیف کان نکیر نسنگاو زمون عذاب علم یر علم تران اللہ انزل من السماء ماء تو گورنا بیا دلیل اخلی تو گورنا چاگینا اللہ ورئی برنا باران نو باسی پدے بانے میں اونا مختلفاً الوانو مختلف دی رنگونا دے مختلفاً الوانوها
مختلف دی رنگونه دی بعد میوه سران نو بعد میوه شنا نو بعد جڑا لوچا دا رنگونه چاولا ورکل ومن الجبال او بعد دی غرونا جددن بیدون ٹوٹی دی تکی سپینے وحمر نوسر مختلف الوانوها چه مختلف دی رنگونه دی ماربلی تی خلقو باسی سپینی اسریو توری وغرابی وسود او تکتور ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانو او بعض خلقنا او دنگرنا انصارنا مختلف رنگنا دی دا رنگنا چاور کردی دا لگو گورا میوله مختلف رنگنا ورکردی غرول مختلف رنگنا ورکردی سارول مختلف رنگونه ورکړي نو داسې علماو کې مختلف پیدا کړي تور دي رونه تور شوي دي او څه سپین دي زړونه سپین دي څه سره دي ګډوډ دي دایو انما یخشى الله من عباده العلماء ربط ماوی په معنا کې خاصو خیالي څنګه چې ګټو کې مختلف رنگونه دي څنګه چې میوه کې مختلف رنگونه دي څنګه چې زناورو کې مختلف رنگونه دي نو دغسې په علماو کې مختلف علما دي نو ټول یو شان نه حسابو چې ته وایې ټول یو شی دي ټول زمونږ د سر ګلونه دي او ټول یو دي انما یخشى الله من عباده العلماء بشکا یریږي د الله نه د بندګانو د الله نه العلماء چې پوهې په قرآن علماء دي چې په قرآن باندې پوهې ان الله عزیز غفور واحدی عقیده د توحیدی او قرآن باندې پوهې نو دغه علماء دي علماء بیا دغیو سورہ آل عمران اطلسم آیات کی تیر شویو شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکت وولو العلم قائما بالقسط خاوندان دا علم قائما بالقسط بدا سے حال کسا گواہی ولاڑا پا انصاف نو العلماء چاگا پا قرآن پوئیگی دے دا قرآن اگی تعلیم نوئی منطق اگی تا ملاوئی ان اللہ عزیز غفور یقینا اللہ دے غالب و بخون کے یقینا کسان چاہید ولی کتاب دا اللہ پا بندی کئی دے موزا او خرچ کئی جاگا نا چمنگ دیل ورکڑے پٹاو کارا او تم کئی تجارت چاہتبا بنشی دیکھا دام تجارت چه عبادت اللہ رضا لوگو اللہ پہ جنت ورکی لیوفی او مجرم دے پاک چی پورا ورکی دے لرا جنت دائیو او زیاد بکی دے لرا والفضل اللہ انہو غفور شکور او دا اللہ دے بخون گیا قبل انگے دا آمالو والذی اوحینا الیکو او آغا چه وحکر منگا تاتا کتابنا دا رشتیا دے تصدیق ان کے دا چھ مخی دینا دی ان اللہ بے عبادی لخبیر بصیر او یقینا اللہ پخلو بندی گانو خبردار دے ولی دن کے ثم اوصل کتاب الذین استفینا من عبادنا آگا مضمون روان کرے سنگا چھ غرنو کے جدا جدا گھٹیم پیدا کری دی سسپینی او ستوری او سسرے سنگا چه میو کی می جدا جدا رنگونه پیدا کړی دي او څنګه چې سارو کی می جدا جدا رنگونه پیدا کړی او دا یو خپل خصوصیت ده زمیدار وای تور بتور شپاخلا سور بسره غرما اخلا او چې بد ګور سپین ما اخلا دغه سپین چې دا یخ ډیر کیږي نو په جمی کې بیا د کار نه تور چین وغتل کی سورم گزارا گئی برگم گزارا گئی خسپین آدیا دکار نہیں نو سارو کے مختلف رنگونا پیدا کری نو بیا علماء کے مختلف علماء پیدا کری آغا سا فامن ظالم لنفس یو قسم
بعضی دینا زیادے کونگی پزان کمی کونگی خپلزان لا او دویم ومن مقتصد او بعضی دینا درمیانا پادشی او دریم ومن سابقون بالخیرات بإذن اللہ بعضی دینا مخیدن گیونے کوتا پا حکم دا اللہ باندے خلا موحیدی اولاد موحیدین کیو دنیا تا مسئلہ رسئی ذالک والفضل الكبیر او دام داد قروال لوی جنتون دا نیش گرائی دن بشی دیتا نکالی دار بشی پدی کده باو گانو سرو زرونا او دمال قلرنا او جامی زیوی پدی کده ریخمو او بو آئی دایو حمد دی اللہ غزات لا چل رہے کہ زمانگا نخفگان یقیناً رب زمان بخون کیا قبل ان کے دا مالو الذي احلنا دار المقامة من فضل آغا اللہ شرائع سمونگا کوردانیش گرائی تدخل فضلنا او نبرسی منتا پدیگس تڑیوالے او نبرسی منتا پدیگس خفگان دنیا کی خوب استڑی شوی او خفا بیکڑی کنزل بیدرتاو گوان ٹاکول بیوکل والذین کفروا آگسان چی کفر کردے دی لرب اورد جہنمی لا یغضا علیہم مرگ بن را دی پدائی چی دی بمرشی او نوس بچی دینا عذاب دا کذالک نجی کل کفور دارنگی سزا ورگو منگ ہر منکرتا وهم یسترخون فیہا او دیو فریاد کئی پدی جہنم کی نوائی بدی وارا بزمنگا اوخ کی منگ لرا چی منگا عملو کنے کو بید آغا عمل نا چی منگا دنیا کی کو اولم نو امیر کم نو اللہ بوتوئی آئی ماتا سلو مرنو درکڑے آغا چی پندغست پائی کی چا چی پندغست وجاکم النذیر اور آغلی تاس تیر ان کی یو نا سورا سورا انبیاء میرانے گریو آغلی تاس تیر ان کی سورہ ملک کے اتمایات لگو گو رئی حالتا موئی كلما ألقيا فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا دبي هاو يوم دارا غلو چغي والي خمگا درو جن کڑے وقلنا ما نظر الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فلا گمران وئی آئی کو تاہتا مسئلہ کرے و تانو منلے نو دا خستا جرم و استا گناو دائی با بیاد اخلاصون لار بے بلانیو دیکھا دائی کو بولوئی منگا مسئلہ و تشیوہ دنو منلے الذي أهلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لعب وبنرسی منتظر استڑے والے او بنرسی منتظر دیکھ سخافگان دنیا کے مبستڑے شوئے او خپاوے کرے والذین کفروا آگسان چی کفر ہوگا نو دائی دبوی ورد جہنم لا یغضا علیہم فیموتو فیصلہ بنشی کولے بدائی باندی دائی بمرشی او نبس پچی دائی ندا عذاب دینا کذالک نزدیک اللہ کفور دارنگی سزا ورکو منگار من کرتا سنچ دیلم سزا ورکا وهم یسترخون فیہا او دی بچے وی بدے کے نوائی بدے وارا بزمنگا اوہ کے منگلا چھ منگا عملو کنے کو بید آئینا چھ منگا دنیا کے عمل کو اللہ بولتا ہوئی اولم نعمرکم ما تذکر فی من تذکرہ آما تاسو لعمرنو درکڑے آگا چپندغست پائے گی چا چپندغست وجاکم النذیر واغلیو تاخت تیرو ان کی نو سکی عذاب فما للظالمین من النصیر نیس ظالمان لسو گندادی ان اللہ لمغیب السماوات والارض یقینا اللہ پوید بغیب اللہ سمانو دسمکو او دا اللہ دے پوپرا جنود سینو والذی جعلکم خلائف فی الارض دا بل دلیل دا اللہ غزار دے چھ گردو لے تاسو
دیو بلنا رسو پاج کی دن کی پر دنیا کے نچاچ کفر کرنو پر دوان نے سزا دا کفر دیا ولا عزیز الکافرین کفرهم اور زیادتی کافران لا کفر دیا پنی ضرب دیوان دے مگر غصہ اور زیادتی کافران لا کفر دیا اللہ خسارہ مگر تاوان اللہ و تنور غصہ کی گی او زجر قل رأيتم شركاءكم الذين ورتوا خبر راكي مالا دبراك خاوندان استاسو آغا کسانو چتاسو رامدر کوئی بغیر دا اللہ نا اوغا ایماتا سشے پیدا کرے دی زمکینا یاشتے دی لرا برخا برا اسمانو کے ام اتاینام کتابن یا ورکڑے منگا دی لرا کتاب نو دای دی په دلیل باندې دینا اسم نشتا نو دای څه پس روان دي بل ایعد الظالمون بعضهم بعضا بلکې وعده نه کوي ظالمان بعض بار سره مگر د دوکې یو بل نه دوکې ورکوي ان الله یمسک السماوات بیا لسم دلیل عقلی یقینا الله ټینګړي اسمان او زمکه د پریواتونه او دارا پریوزی نو ٹنگ بنو کی دی لڑائی او تان پس پری خودو دا اللہ نا او دا اللہ دے حلیمن غفورا بردبار بخون کے صبرناک بخون کے واقسمو باللہ جاد ایمانیم قسمون خلدئی پا اللہ باندے پاک قسمونا چکرار دیتا قسمونا خورل دی پا اللہ پاک قسمونا کرار دی یارو ان کے نوی بدئی دیر پیدات یو داغا دوار اڈالونا دوار اڈالی یو دن سارا نو کلا چرار دی یارو ان کے نو زیاد نگلی لرا مگر نفرت او زان را گرل پس مکا کے او تدبیر بد عمل مکر سیئی تدبیر بد یعنی بد عمل واللہی قل مگر سیو اللہ بیالے اور نلگی گی سزا بد عمل مگر پا اللہ گے فعال یندرون اللہ سنت الاولین نو دا انتظار نکئی مگر دا طریقی دلنبانو او بنمومی طریقی دا اللہ را بدلی دل او بنمومی طریقی دا اللہ را اوڑی دل بدلی دل دا چھ ختم شی اوڑی دل چھ دیو نیوالی پا بلی ورواچے اولم ینسیرو فی الارد آدھائی نگرزی بزمکا کی انو گوری سرانگی شان جان دا کسان جور دینو پخوا وی سخت دینو بیدبار داکت او دو اللہ دلرس شے براو خطا انہو کان علیمن قدیرہ او دا اللہ دے پوا قدرت والا وَلَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ بِمَا كَسَبُوا او کنیولے اللہ خلق لرا بما کسبو پسبب آمال دائی باندے نبیو پریخوئے پا مقدس مکی باندے زندہ سار زکا ہر یوتن سناس جرم کئی وَلَاكِنْ وَآخِرُمْ إِلَىٰ جَلِ مُسَمَّا لیکن وہ سکئی دی لرا نیٹی مقررتا نکلا چراشی نیٹا دائیو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِي بَصِيرًا لیکن اللہ بخلو بندگانو باندے لیدون کے سورہ فاتر کے اثبات توحید او پاگی باندے ادلہ ذکر کو شل ادلہ اور عجز انسانانو چطور عجز دی اللہ تیا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ تفریح